السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو ملګرو، بعضې ملګري داسې وي د هغې کاروبار سمون نه خوري، یو هفته یو ځای کې کار کوي، بل هفته بل ځای کې کار کوي، یا د چا دکان وي یا چا شوروم وي یا د چا دا شانتې وي چې هغې نور څه خپل کاروبار کوي. نو دا خو اکثر د نظر بد د وجې بندېږي. یو د رزق معامله الله تعالی هغه خپل د طرف په انسانانو باندې تقسیم کړي چې چا څه قسمت کې الله تعالی هغه ورکوي. ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله تعالی بل ځای کې فرمایي تاسو به ذهن ګمان کې مني، تاسو له به زه رزق درکوم. خو دې دپاره ډېره مجربه نسخه او ډېر مفید عمل دی د صورت اخلاص قل هو الله احد صورت دا 51 بار ویلی اور په اگربتی میټرو والا په هغې باندې دم کوي او دغه اگربتی سحر ماښام یو په دغه دکان کې یا د کوم ځای کاروبار وي هغه ځای کې دی لګوي. بعضې ملګري داسې وي چې د هغې کاروبار خو دکان یا څه نه وي خو هغې کور کې هم کولی شي، یا مطلب داسې نور څه ملګري وي چې هغې دفتر په دفتر کې نشي کولی یا بل ځای کې نشي کولی، نو کور کې کوي، نو هم کور کې به خیر او برکت راځي. نو دغه صورت اخلاص ته 91 ځل وایي په دغه اگرباتو باندې روزانه دموي او دغه دی کمره کې یا دکان کې دی خوشبو دپاره استعمالوي، کارخانه‌یي دکان څه شی وی کې دی استعمالوي. الله رب العزت د طرفه په ده باندې به انشاءالله العزیز ټولو دروازې کلو شي. خو دې سره صورت واقعه دا د مازدیګر او ماښام ترمنځ وایي، یو ځل ویلو سره الله تعالی په انسان باندې رزق فراخه کوي او څومره پریشانی الله تعالی ته ختموي. نو الله تعالی زموږ ستاسو حامي او ناصر وګرځېږي. دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ. بعضې ملګري داسې دی کاروبار خراب وي او ډېر زیات تنګ وي، تنګ دسته وي، هغې ملګري دې هم شروع کړي. نو ستاسو په وظیفه شیر کولو په وجه باندې که یو ملګري شروع کړو الله تعالی هغه ته په دې کې برکت واچولو، کاروبار شروع شو، دغه روزي په دې باندې روانه شي، الله تعالی موږ له په دې باندې اجر راکړي. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ډېره شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.